بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا. منګه دا خبره کړې و کنه بھائی چې دا فعل مضارع په باره کې مون خبره کړې و چې منګه فعل مضارع جوړو نو لکه منګ با د ماضی راولې چې نه جوړو په شروع کې به منګه د سنا حرف لګاو حروف اتین څو حروف دي څلور کم دي حمزه تا یا نون حمزه تا یا نون او چې دا نور خبره اقا شان دي چې د ماضی سیغي دا په 500 سیغو کې په اخره کې به زمر راځي او په 200 سیغو کې به نون عربي راځي او په 200 سیغو کې په اخره کې نون مفتوح راځي دا وایي دي کنه او چې د تسنیه سیغي جو الف په کې راځي او چې د جمع مذکر سیغي جو واو په کې راځي او چې جمع مؤنث سیغي جو نون زبر نه په کې راځي ٹھیک شولا دا د مضارع معلوم بیا چې موږ د مضارع مثبت معلوم نه منفي معلوم جوړو جو موږ نور سکار پکې نشته ره او په شروع کې په کلام الف لا ولګي او دا غلط په پاس ودري کې چې ودره چې خوب ودختي او اوس موږ دې څه کوو چې موږ د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو سجل کوو مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو مضارع معلوم څه ته وایي چې فاعل او مجهول جو فاعل نیمه وصل لګي موږ یو د ماضي معلوم د ماضي مجهول جوړولا یادو دي هغه کې څنګه خبره وا فاعل مله به حرکت ضمیر ورغو ما قبل اخر به کسر ورغو او نو چې کوم حروف متحرک وابه سکو مضمون وګو کنه ادا ماضي مجهول څه خبره وا وز د مضارع معلوم نه د مضارع مجهول جوړولو اسانه طریقه ده درې کار کولی سو کار کولی نمبر 1 حروف اتین له ضمور کو حروف اتین له ما قبل اخر له فتح ورغو که فتح بنوا که فتح بنوا جو فتح ورغو نور بخپل حروف خپل ځای باندې پریدو وضو بده دا ينصرون بس جوړ شي نورما دا يفتحون دا يكرمون دا يستخرجون يستخرج يستغفرون دا يصرفون يصرفوا دا يدحرجون يدحرجون نو ګوره دا يضربون یضربو نو هغه ګردان چې څنګه لري د یضربو یضربانو یاد کړی دی کنه یا ما سره وای یضربو یضربانی هغه بخاری قصه سوال لسیږي دي شپږ پکې غایب دي شپږ پکې حاضر دي دوه پکې متکلم دي اولنې درې مذکر او رسونه درې مؤنث اولنې واحد بهم تسنیه دریم جمع خدایت رب په دې باندې بس شي گردانونه مال نه راځي په خپل وا یضربو یضربانی یضربونا اضربون وس یو ملګری پاسه د یفتحونا مضارع مجهول وای یفتح یفتحک يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحن تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان الهغه نور پکې تبدیلیاں نشته نه هغه چې څنګه د بای کې کم ضمیرونه او دغه شان بریږي دغه ضمیرونه دي څنګه چې باغی په اخره کې لگا پنځه په اخره کې زمرات لاله په وو په اخره کې نونه عربی راتلو دغه شاندل ته هودي ها وای تفتح تفتحان تفتحون يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحن تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحن افتح يفتح نفتح ټیک شو ماشاءالله سمع يسمعون مجهول کا يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعون تسمع تسمعان تسمعون دا د فعل مضارع مثبت مجهول باب ده سبب ده خو چې زو ذریعہ مضارع مثبت مجهول نه منفي مجهول جوړوما خو طریقه نه راځي شروع کې بس لام الف لا لګي خبره بغلا سه لکه یاکلون چې زو د حکومت مجهول کوما لا یاکلوا نو ګردان ته زو کما تاسو ماشاءالله ترجمه تاسو درځي کنه نو زبو تاسو ټګې نه کوم تاسو ماته لاول په دې صيغه معلومول او با گردان معلومول او ترجمه کول دا تاسو کار دی بھائی ينصرون اول دې صيغه ته ګورا ينصرون صيغه سره جمع مذکر علاقه تاسو برګان شي تاسو سم په ولګی دا علامه سره چې په شروع کې بګیا راغله او واو بګیا راغله او بحث وایا
فعل مضارع مثبت مجهول وزن ہوا ہے بھائی یفعلون سو او د دې ماته وایا حروف اصلي او زائد پکې وخایا یا واو او دا اشتقاق دي که نقل واو دي بھائی اشتقاق دي سری اشتقاق دي سری اشتقاق وس ما د دې معنی کول غواړي النصر معنی دا مدد کول مدد کړل شوی دی بیا مدد کولای کیږي د هغه ټولو سړو مدد کیږي یا با کولای کیږي پوه شوي وسوي مې لا انصرو زما یو سړی مدد نه کولای کیږي لا انصرو مدد نه کولای کیږي زما واحد متکلم او بحث فعل مضارع مثبت مجهول پوه شو به معنی ها معنی ورته آسانی کنه معنی ورته آسانی وسو ها وس باندې هر حالت کې چې کنه لګي یرزقنا معنا ہوگا یرزقنا لاول څنګه معلومه کا ها جمع مؤنث غائب ٹھیک شو لا او جب بحث سره فعل مضارع مثبت مجهول فعل مضارع مثبت مجهول پوه شو به معنی فعل مضارع مثبت مجهول او بیا به دې معنی څه کومه هغه ټول خدي خړل شي تاسو څه وکړئ کنه چې دا غواړی تدریب سر پدې کې رتن کار ولا کما ما وینم چې غیرت شروع کوم خو جو بیا سبب ان شاء الله دا وکم پیج نمبر سره پیج نمبر چې نه دا د ما سره پیج نمبر 15 دی ولو بھائی ها پدې کې ده ينفخو مندرجه الافعال فی فعل مضارع کې چاروں صرفی کبیره پڑھے کنه ویلی دو لاولنی طریق کرخه یو ينفخو او دویم کرخه په شروع کې یذکرو او دریم کرخه په شروع کې الخلود مصدر ده ویلی دو درې کرخه ول دي ها درې کرخه ول دي خاجي وس بری څه وکي دسه په 15 نمبر پیج باندې تمرین فعل مضارع کې لاولنی کرخه کې ينفخو لیکل لري په دریم کرخه کې یذکرو لیکل لري په دریم کرخه کې الخلود لیکل لري پوه شوئ د هرې کرښې نه دوه ټکي به راواخلئ او د فعل مضارع څلور ګردانونه به ترې ولیکئ د هرې کرښې نه دوه ټکي به راواخلئ او د فعل مضارع څلور ګردانونه به ترې ولیکئ ټوټل به څو ګردانونه لیکلي نه ولې 24 ها د یو بسلوري دا ټوټل به څو ګردان شپږ ګردانونه دي شپږ ګردانونو نه به څلور لیکلي نو چار چکه اسانه خبره شو سی چل به وکړي لکه ګوره ما ته وګوره دلته کې تا ولیکو الخلود کنه الخلود دی ولیکو کنه الخلود 1 2 3 4 صحیح شو لا دلته ولیکي فعل مضارع مثبت معلوم پوه شوي او یخلود دلته ولیکي منفي معلوم دلته ولیکي مثبت مجهول او دلته ولیکي مثبت مو یخلود لا یخلود او یخلد لا یخلد ٹھیک شو دا نور بدل لوای او شپږ به توري کوي د هر کار کنه دوت وګوره د څه نه چې ته خپل غوږ شپږ لیکي نه د هر کار کنه دوت وا